الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام طلباء کرام او عوام مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او امزولو ما تفریح تو کلاو صحیح شو دا اللہ رب العزت بے انتہا فضل او کرم او احسان دے چه اللہ پاک دا قرآن عظیم دا ختم پا موقع پا خپل کور کی منگا و تاسو تا دا سوخت دا پارا د یوځای کېدو توفیق را نصیب دې ځای کې زمونږ برادر محترم مولانا محمد ابراهیم صاحب مدظله العالی دا الله د دین خدمت کوي
د دې کلی د دې گاوند مسلمانان د هغې نه دیني پیدې حاصلوي هغې سره چې په دې کې څومره استادان قرا او حفاظ مرګري علما شریکي الله دې د دې ټولو دا مساعي قبول کړي څومره بچي چې علم حاصلوي الله دې هغې له علم نافع ورکړي څومره مشران کشران رونه علم حاصلوي الله دې هغې له علم نافع ورکړي او دا محنت دې الله د ټولو نه قبول کړي او الله دې دا د ټولو دپاره د نجات او د خلاصون سبب وګرځي ورونو الله رب العزت ډیر لوی ذات دی الله ذاتن هم بمثل او بمثال دی او صفاتن هم بمثل او بمثال دی نو قرآن د الله کلام دی څنګه چې د الله د ذات په شان ذات نشته او د الله د صفاتو په شان پچا کې صفات هم نشته نو د الله د کلام په شان کلام هم څوک نشي پیش کولی قرآن هم بمثل او بمثال دی او قرآن کې الله پاک وایي که د ټولې دنیا انسانان او پیریان راغون شي علا ایأتو بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا پدی راغون شي دا ټول انسانان او ټول پیریان چې د قرآن په شان یو کلام جوړو نو ټول براغون شي خو لا یأتون بمثله داسې کلام نشي راوړی ځکه چې دا ټول راغون شي او دی کم کلام جوړ کړي نو دا د مخلوق کلام دی او د مخلوق کلام د الله د کلام مقابله کله کولی شي پدې کې چې کم فصاحت دی پدې کې چې کم بلاغت دی پدې کې چې کم علوم دي پدې کې چې کم واقعات دي پدې کې چې کم اوامر دي نواهی دي پدې کې چې کم احکامات دي پدې کې چې کم مثالونه دي داسې به څوک راوړي او بیا پدې کې چې کم لذت او کم خوند دی نو هغه به د مخلوق په کلام کې څوک پیدا کړي یو عالم هغه ویل چې دا قرآن ډیر فصیح دی او ډیر بلیغ دی نو شاګردانو ورته ویل چیرې جي دا خو عربي ده او عربۍ کې خو ډیر فصیح الفاظ شته هغه ورته ویل چې قرآن د یو ټکي نه په عربۍ کې داسې تعبیر کړی دی چې عرب هم داسې تعبیر نشي کولی عربي به یې خو داسې تعبیر نشي کولی بیا ورته ویل تاسو عرب یې اهل لسان یې او تاسو ټول راغون شئ متفق شئ دا مرګري ټول په ټوله باندې دا د عربی یو ټکی ووایي تعبیر وکړئ ته وایي څه وایي دا ووایي چې دا جهنم ډیر کلاو دی ډیر لوی دی او دا حقیقت دی کنه چې جهنم کې دا ټول خلک ورواچي نو هم پې نه ډکېږي دا به په عربۍ کې څنګه وایو نو یو کس راولګي هغه عربي جوړه کړي چې داسې به وایو ان جهنم لوسیع بل وایي ان جهنم لوسیع جدا بل داغین هم پس زور ولګي یو ټکی نورم سیوا کی وای تاسو ټول د خبرو کلام د خبرو مقصد دا دی چې جهنم ډیر کلاو دی ډیر خلق پکې زیږي
تاسو خپل ذهن کې د هغې نه تعبیرات وکړل، اوس د قرآن تعبیر واورئ. وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. الله وی په کومه ورځ باندې چې به مونږ جهنم ته ووایو آیا ډک شوې ته، نو جهنم به وی چې هل من مزید، آیا شته دی نور زیاتی. دا معلومه شوه چې جهنم ډکیږي نه، نو دا معلومه شوه چې جهنم ډیر کلاو دی، ډیر لوی دی. خو تاسو د خپل عربی ته وګورئ او بیا دې ته وګورئ، فرق شته که نه؟ نو ټول ویل چې قرآن کم تعبیر کړی دی داسې تعبیر څوک نشي کولی. عربي خو به جوړه کې، خو هغه خوند به پکې چرته وي، هغه کشش به پکې چرته وي. د مخلوق کلام د یو دور او د یو زمانی سره لګي، او د الله کلام داسې دی چې 1400 کاله ته خبره ورسېده چې الله دنیا ته رالیږلی دی. او ګوره توجه کوه، دا د اسمانونو د ځمکو د پیدایش نه مخکې هم د الله کلام، او دا و لکه حدیث کې راځي د اسمانونو او د ځمکو د پیدایش نه 2000 کاله مخکې الله سوره یاسین او سوره طه لوسته. دا محدثین چې راځي نو محدثین فی النزول دی، قرآن عظیم حادث نه دی. څنګه چې الله قدیم دی نو قرآن هم قدیم دی. نو بهرحال قرآن عظیم دا د الله رب العزت کلام دی. قرآن عظیم الله داسې رالیږلی دی چې بعضې څیزونه داسې دي، آبادي دي، نقشي دي. خلک وایي دا پخوانی ډیزاین دی، داسې وایي که نه. اوس د دې زمانه تلې ده، هغه آبادۍ ولړئ په نوې نقشې جوړ کړي، چیتي نو لږې اوچت کړي، تنګ یې لږې کلاو کړي، دیوالونه ډېر غټ غټي وي داسې په زول دي نرۍ جوړ کړي، ډیزاین ولا بدل کړي، دروازې او رنګونه او دغه ولا بدل کړي. ولې چې پخوا دا ښکلی و خو نن ښکلی نه ښکاري. پخواني روډونه دومره ګاډي نه و، نو تنګ روډونه و که نه، پلونه و نو تنګ و چې ته په 2-3 غنټې کې به په یو ګاډی تېرېده، نو هغې له خو دومره بس و چې ګاډی پې تېر شي. اوس هغه ټول په زول دي که نه دي؟ ځکه چې د دغې پل د لاسه به بیا بلا ټریفک جام کېږي. نو چې چېرته هغه پخواني تنګ پلونه دي نو هلته خلکو ته لوی پریشاني ده، نو یا به دوکۍ یا به هغه روانۍ نو کولاوی وي. هغه لږې لارې اوس ډبلیږي، پخوا سنګل سړک باندې ګزاره کېدله، خو که اوس سنګل شي نو کار نه کېږي، اکسیډنټ به کېږي، ګاډي ډېر شو خلکو سره. پخوا خو دومره نه و که نه، نو ډبل روډ په کار دی، بای پاس یې په کار دی د کلو نه، ځکه چې کلي اوس خلک ګڼ شو او د کلي په روډ باندې رش ډېري، نو باروبار بای پاس په کار دی. دا نوې نوې ډیزاینونه او نقشې تیاریږي که نه. نو د پخوا دپاره و خو اوسنو دپاره ګرانه ده. خو الله پاک چې کومه نقشه جوړه کړې ده د انسانانو د پیدایش نه مخکې جوړه کړې ده، څوک دی وایي چې دا نقشه غلطه ده او دا بدلول غواړي؟ که نه ده داسې؟ الله اسمان پیدا کړی دی دومره اوچت، دومره کلاو. اوس د اسمان ته ګوره، پخوا نه جیازو، نه ټرکونه، نه څه بل داسې اوچت شی چې د اسمان سره لګېده. نو پکار دی چې الله لږ ټیټ جوړ کړی وی که نه، نو بیا به د الله د علم دا کمی وی چې ګوره الله ته دا پته نه وه چې آینده کې به جیازونه هم جوړېږي، یا به په هوا کې رواني، مرغان به هم یا به په هوا کې رواني، هغه ډېر لرې بره به پکې ځي، ماشومان به پکې دا بادوي مالوزئ چې څومره تار ورسره ورپسې ورپرېږدي.
لیکن که ته څومره بادې په بره بوځې بوځه، که ته څومره جاز په بره بوځې بوځه، که څومره مرغان په بره الوځي ځي، ونې په بره روانې ځي، خو د الله د اسمان سره د چت سره هېڅوک لا نه دی لګېدلی. دا هغه الله چې دته د قیامته پورې د دې ټول نظام پته وه چې نن خو د دې خلکو ضرورت نشته، خو آینده کې به داسې وخت راځي چې خلکو له ویخلقو ما لا تعلمون، الله به هغه څه پیدا کوي چې تاسو لا نه پیژنئ. او پیدا یې کړل. پخواني خلک که دا ګاډي ویني، دا جهازونه ویني، او دا بجلی او دا رڼاګانې ویني، او دا سویګیسې ویني، توبې به وباسي چې هغه جنت به جوړېدی. ځکه هغې خو پخوایي شی نه ولیدلی بغیر د لاټین او د ډیوې نه. دومره په دنیا کې ترقي راله، لیکن الله چې کم شی پیدا کړی دی هغه فضول شوی نه دی، هغه بېکاره شوی نه دی، په هېڅ کې اعتراض نشي کولی. ما ورته یو بلب ولګو نو که هغه ډېر هم ښایي خو بس اخر خراب شي. مخلوق جوړ کړی دی که نه، یو مشینري جوړه کو خرابه شي، کله وایي د دې خرچه کمه ده او سیوا ده، بل جوړول غواړي د دې واټ کم دی او د دې سیوا دی. الله د لستوري او نور او سپوږمۍ پیدا کړي دي، چېرته پکې خرابتیا راله، چېرته پکې کمی راغی، چېرته پکې د خپلې ډوټۍ نه اخوا دې خوا رالل. د دنیا د پیدایش د اسمان او د ځمکې د پیدایش سره سم پیدا کړي دي او تر ننه پورې صحیح دي. او چې کله پورې الله وغواړي تر قیامته به صحیح، کله چې الله وغواړي اذا الشمس کوورت نور به راتاو شي، دا سپوږمۍ وخسف القمر دا به توره شي، واذا النجوم انکدرت ستوري به راودړېږي، خو چې الله غوښتي نه دي نو دا هېڅ هم نه کېږي. دا د الله علم، د الله قدرت. الله پاک ځمکه پیدا کړې وه، څوک به وایي دا غر نقصاني دی او اواره ښه ده، او څوک به وایي اواره نقصاني ده غر ښه دی. الله دا ځمکه داسې جوړه کړې ده چې د دې هر شي ته د انسان ضرورت دی. څه ته نن دی او څه ته به څه وخت پس وي، څه ته د چا شته او د چا نشته. موږ ویو چې د دې غرونو والا به په دې غرو کې څه خوري، هغه له الله پاک هغه غر دونه قیمتي کړی دی چې ستا په دې واره یې نه ورکوي. هغه آمدن وله الله ورکوي چې هغه ستا دلته په دې ځمکه کې په فصل کې نه کېږي، ګټې خرڅېږي قیمتي قیمتي، درنګونه دي، کویلې پکې راوځي، مزدوران پکې په لکونو پیسې پیدا کوي، جواهرات پکې راوځي، آبادي ته کېږي. د دغې غرونو د ګټو نه نن ته د ښایسته ښایسته ماربلې جوړی، یو شی او بل شی جوړی، سیمټ جوړی، دا د دې غرونو نه را روان دي. دنیا کې سمندر دی نو د ټولې دنیا غټ تجارتونه په هغې دي. یعنې مونږ دا اوبه دي ټوله ځمکه یې نیولې ده، د ټول نه غټ پیدا من هغه ملک دی چې سمندر سره نږدې دی. یو شی هم الله فضول نه دی پیدا کړی، او دا نقشې داسې جوړه کړې ده چې یو انجینر به هم په اعتراض ونه کړي. یو عالم ته چا وی الله خو وایي چې دا انسان ما ډېر ښایسته جوړ کړی دی، او واقع ده چې ښایسته دی. دا خو دا بعضې خلک نه پوهېږي، ښه الله دې پوهه کړي. اوس خو د نیټر سره ښکاره کړل، بعضې داسې خره دي که نه چې په لکونو پیسې په ځان ولګوي، وایي زه ځان نه سپی جوړوم. ده سره به ته څه کوې؟ اپریشن یې کوواو چې ستا دا بدن داسې شي لکه د سپي. مونږ ویو چې دا د خدای دې زموږ نه سپي نه جوړوي، او ته پې پیسې هم ورکوې او د ځانه سپی جوړی. سپی خو الله چې د یو انسان په د انسانیت کې پرېوځي نو د هغه مثال د سپي سره ورکوي. فمثله کمثل الکلب، چې هغه د انسانیت په یو چوکاټ هم نه برابرېږي، الله وایي د ده مثال د سپي دی. خو بهرحال انسان الله ډېر ښایسته جوړ کړی دی. یو عالم ته چا ووي وایي دا انسان ډېر ښکلی دی، خو دا یو شی پکې ښکلی نه دی. وایي څه شی پکې ښکلی نه دی؟ وایي دا پوزه ډېر غلط ځای باندې ده، زکام شي نو دا رابهیږي او بس یو دغه دې خوا لښتی را روان دی، یو دې خوا را روان دی. دا ډېر په خطرناک ځای ده چې دا په دې خولې د پاسه نه وه دا پوزه نو ښه به وه.
اوس دا د هغه خپل سوچ دی د هغه سړي که نه ګینې دا مخ په دې پوزه ښکلی ښکاري چې دا پوزه ته لرې کړې نو بیا د سټ او د مخ پته هم نه لګي. ما په دې نیټ کې لیدلی یو هلک د هغه پیدایشي پوزه نه وه، پیدایشي نه وه. الله کله کله وغواړي څوک پیدایشي ړوند پیدا شي، د چا ګوتې سیوایي، د چا کمي، د چا غوږونه نه د چا څه نه، دا د الله تقسیم دی. د هغه پیدایشي پوزه نه وه، سا به یې په خولې اخسته، بیا هغه لوی شوی و، هغه له ډاکټرانو اپریشن وکړ، مصنوعي پوز یې وله ولګوله، د دې مخ د رنګ په شان رنګ باندې هغه له پوزه ولګوله، دې ځای باندې د پوزې په ځای سوري وکړل چې سا اوس په دې اخلي، او په هغې د پاسه لکه بلا لکونه روپۍ ولګېدې، هغه له پوزه جوړه شوه. بیا یې د هغه هلک نه انټرویو اخسته، هغه هلک جاړي او هغه وایي ته خوشحاله چې ستا پوزه جوړه شوی؟ دومره خوشحاله یم چې د حد نه ډېر. وایي زه د دې پوزه د لاسه بار به وتی نه شوم، ټول خلک به زما په تماشو د پوزه نشته دی، او ما به 24 غنټې د مخ ته ماسک اچولو چې زما مخ څوک ویني نه، چاته به مې خپل مخ نه شو ښکاره کولی. نو وایي اوس دومره وشوله چې بار ګرځم او خلک چې دی نو ما ته ګوري، نو وایي ډېر خوشحاله یم. نو دا پوزه د عالم ته خلک وایي چې دا پوزه په دې غلط ځای ده، لکه مخ د پاسه ده. هغه ورته ویل ستا څه مطلب دی چې بل ځای کې ویاو؟ وایي دې پوزه کې 2 صفات دي، یو ستا د مخ حسن هم جوړ کړی دی، دویم دا ستا د بدن لیباټري هم ده، دا ستا له هر شی چې کوي په دې باندې خو ته سا هم اخلې، خو دا د یو شي خوشبویي هم معلوموي او بدبویي هم معلوموي. نو چې ته خولې له یو شی وړې، نو چې دلته خولې له ځي نو دلته پوزه ده، نو چې ته سا راکاږې یا که ته خولې ته وام چې او شخوند په هغې کې وایې خورې، نو سا خو به اخلی که نه، نو د دې نه دې پوزې ته یو لین تلی دی، هغه تا باندې باقاعده بوی لګي چې دې غوښې بوی کړی دی او دې نه دی کړی. دا شیز خوند خراب دی او د دې خوند صحیح دی. دا کار کوي که نه کوي؟ دا دې باټري شوه که نه شوه؟ نو چې کوم شی ګنده دی ته بیا راغول وایي وړه دا خراب دی یاره څښا شوی دی. چې دا لیباټري تا سره نه وه او تا دا مردارې ټول عمر نه وې خوړلی، تا ته پته لګېدلی و، ته به پې څه پوهېدې؟ چینجی به پکې تا نه لیده په سترګو، او چې د هغې خوند خراب وي، ذایقه خرابه وه او بوی پکې وي، تا ته به پته نه لګېده. او چې دا تا ته به څومره تکلیف اوس په یو ټایم باندې خوراک هم کوه او ټیس هم کېږي. که دا پوزه ستا په دې مخ باندې نه وې او دا یې دله په دې سټ کې لګولې وه، نو تا به یو پیره دا نوړۍ دلته وړله، هلته به دې بویوله چې ورېږه څنګه ده، نو ټول سټ به هم دې ځان له لړلی و، او بیا به دې واپس لاس راتاوو، نو بیا به دې خولې له وړه، نو دا به څومره ګران کار و. یا به دې اوله کې ټوله کاسه تاووله نو سټ له به دې وړه، بیا به دې راتاووله نو بیا به دې خوراک کو. الله چې انسان په کم نقشه جوړ کړی دی، د دنیا تمام ماهرین راغونډ کا، انجینران راغونډ کا، په یو ځای کې به ذره نقصان راونه باسي. انسان پرېږده چې کم یو حیوان الله جوړ کړی دی، الله ښایسته جوړ کړی دی، ځکه الله هغه ذات دی چې هغه د یو شي د پیدایش نه مخکې د هغه ټول حال ورته معلومي. زمونږ انجینیر چې یو آبادۍ کوي نو نقشه ځان له مخکې جوړه کړي او بیا هغې نقشې ته ګوري او په هغې رواني. الله وی بدیع السماوات والارض، الله هغه ذات دی چې اسمان هم بې نقشې جوړ کړی دی او ځمکه هم بې نقشې جوړه کړې ده. بې نقشې چې سړی یو شی جوړ کړي به څنګه او الله جوړ کړی دی، څوک د پکې نقصان راوباسي. نو خبره مې دا کوله چې الله ډېر د لوی علم خاوند دی. نو څنګه چې د الله دا نور مخلوق د کمال نه ډک دی، نو دا کلام د الله خو به خود د کلام نه ډک. قرآن پسان کلام نشته، دا بی مثله او بی مثاله دی. الله داسې قرآن را لېږلی دی، داسې کلام را لېږلی دی چې د نبی علیہ السلام د زمانې د خلکو اصلاح پې شوې ده، هغې پسې د خلکو اصلاح پې شوې ده، الی یومنا هذا چې د چا اصلاح شوې ده، نو د هغې اصلاح کې د قرآن لوی کردار. تر قیامته پورې چې ته د چا اصلاح کې، قرآن به ورته بیانې، حدیث به ورته بیانې. دا الله داسې یو د هدایت سرچشمه را لېږلې ده. داسې نه کېږي چې ته وې یاره پخوانی دور بیل او اوسنی دور بیل دی،
پخوا به خلکو ته د قرآن وي نو خلکو به ایمان راوړو، اوس ته سندرې شروع کړه نو دا به ایمان راوړي. صحیح ده دا خبره؟ سندرې شروع کړه که تا په ایمان راوړو نو دنیا دا تمام ډمان به نن د ټول ناول نمبر مومنان وي، د دنیا دا تمام ډمان به د ټول نن لوی عالمان وي. یاره پخوا قرآن و اوس قرآن پرېږده، اوس ورته لطیفي کوه، هله به ته خلک سم کړي. که دا سم د نوران نشو نو بیا ما ته ووایه. ومن ابتغى الهدى فی غیره اضله الله. چا چې د قرآن نه بغیر په بل کتاب کې هدایت طلب که الله به ګمراه کړي. د هدایت کتاب الله قرآن را لېږلی دی. نو قرآن داسې کتاب دی د هر دور سره لګي. اوس ته به وایې چې یاره چې قرآن خو نن هم بیانېږي، خلک نورم ګناهونو طرف ته مایل دی، فرق شته. قرآن الله د هدایت را لېږلی کتاب دی، خو چې په المارۍ کې پروت نو هدایت نه خورېږي، په کور کې په طاق کې پروت نو هدایت نه خورېږي. ته ورته غوږ نه ږدې نو هدایت تا ته نه رسي، نه خورېږي. توجه ورته نه کوې نو تا ته هدایت نه میلاویږي. ته چې هدایت حاصلې نو ته به د قرآن د اورېدو کوشش کې غوږ به د کېښودی متوجه به ناست دی. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. یقیناً پد قرآن عظیم کې خامخا نصیحت دے د هغه چا د پاره چې د هغه عقل وي، غوږ کې خود یو د متوجه ناستی چې عقل پکې نه هم کار نه کوي، غوږ نه کې خود هم اثر پې نه کېږي، غوږ کې خود د خو توجه بل ځای کې د هم اثر نه کېږي. قرآن عظیم اثر کوي خو چې ستا په زړه کې بغض نه حسد نه، چې کله انسان کې حسد راغی بغض راغی ته هدایت نه نصیب کېږي. قرآن عظیم ته به زړه صفا کې او دا سوچ به کې چې زه څوک یم او دا قرآن د چا کلام دی. چې تا ځان ته سوچ وکړه چې زه څوک یم او تا خپل ځان وپېژنده نو بس تا ټول دین وپېژنده. من خپل ځان نه دی پېژندلی. علماء لیکلي داود علیه السلام قول دی غالبا چا چې خپل ځان وپېژنده د خپل رب وپېژنده. ته ځان وپېژنه چې ته چا پیدا کړی. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسانا سشه دے چې ته په خپل عزتمن رب باندې دوکه کړی، د هغه د توحید نه بل خواړولی. هغه الله چې ته پیدا کړی نو برابر کړی نو عدل او انصاف یې در سره کړی دی. فی ای صورت ما شاء رکبک، په کم شکل کې چې د الله خوښه وه نو ته یې جوړ کړی. ته اوس د هغه نه لاړې بل خوا واوړې دی. ته د هغې الله باندې چا دوکه کړی؟ نو موږ ټول وایو چې الله زموږ خالق دی. الله زموږ داسې خالق دی چې تش پیدا کوونکی نه دی، بیا زموږ د خلقت نه بعد انتظام هم کړی دی. ته چې دا څه خورې او څه څکې دا چا پیدا کړي؟ ته لا پیدا نه وي، دنیا ته نه وي راغلی چې ستا د مور په سینو کې تاله الله د پیو انتظام کړو او ګوره ستا په دماغو کې الله دا خبره اچولې وه، په فطرت کې الله پاک دا خبره اچولې وه چې ته به دا سینې نه پی ځان ته پخپله راکاږې. والذي قدر فهدى وهدیناه النجدین کې یو معنی دا ده چې موږ ورته د دواړو سینو هغه لارې ښودلې دي، دې نه به پیس کې نور توجیحات پکې په خپل ځای. نو ګوره دا ماشوم په جړا شي د مور سینو کې ورته پی راشي، ماشوم سینې ته واچوي
ماشوم په خپله د سینې نه ځان ته پی راکاږي، نه په وچه مریضي نه پې سیوا کېږي چې موړ شي بس کی. که دې ماشوم دا پی نسکل او دا وله د مور په زوره ورکول، د دې نه به بل لوی مصیبت و. په کاشوغه ورکوه ځکه یو به تېرول نه که نه، لکه ټوخي او شربت چې ورکوي نو له وله شین کي. هغه کله خوله یو خواړی او کله بل خوا او کله په یو وچه مرۍ ورشي او کله څه وشي، نو بیا به هغه موړ او دی به ویلې ګینې چې دا څه د دی چمچ نه نفرت کوي، هغه به موړ او دی به ورړول، یا به هغه نهر او دا به ستړی کېده او بیا به بس کول. نو کله به هغه نهر او کله به پې سیوا کېدل، څومره مشکل دی. الله ولا غاښونه نه دي پیدا کړي، الله ته پته ده کلمې نری دي او کمزوري دي، که دی څه شی وخوري نو کلمې نشي برداشت کولی، نو الله ولا صرف خوله ورکړې ده او په هغې باندې دی هغه شی څکي چې بس هغه نرم شی دی پی. ورو ورو انسان لویږي نو بیا په دې لږو پیو د هغه کار نه کېږي. الله ورله غاښونه پیدا کړي چې اوس به ته خوراک کې په تشو ورو باندې خوراکونه نه کېږي، نو الله ورله غاښونه راوباسي، او چې غاښونه راوباسي نو دنیا دا څومره اشیا چې جایز دي الله ورته ویلي دا ځان له په دې غاښونو میده کوه او تېروئ. نو دی ځان له برابرۍ چې کوم شی دغه شانې دغه شانې خوري، چې کوم پخولو سره تعلق ساتي نو پوخېږي ځان له، نو بیا یې وخوري او ژوند تېرېږي. نو ستا جسمانی تمام تربیت الله کوي، نو روحاني بدله څوک کوي؟ ستا خو روح هم شته که نه، نو الله هغه ذات دی چې ستا روحاني پرورش یې هم کړی دی. نو ستا د روح دپاره پیغمبران را لېږل چې ستا د روح اصلاح وکړي، وحي را لېږله چې ستا د هغې په ذریعه د روح اصلاح وشي. د پیغمبرانو سلسله په رسول الله سلام باندې ختمه شوه، د آسماني وحي سلسله په قرآن عظیم باندې ختمه شوه، خو آخري نبی او آخري کتاب الله داسې راولېږه چې دا د ټول انسانانو دپاره دی. نن رسول الله نشته، خو زمونږ د ټولو پیغمبر دی که نه دی؟ موږ څنګه کلمه وایو؟ په زوره ووایې. محمد سلام څونه پخوا تېر شوی دی، موږ لیدلی نه دی، خو کلمه هم دغه ده. موږ وایو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. الله ظلم نه کوي چې رسول نه او ما تا ته وایي چې بس تش کلمه وایه، پیغام نه او ما تا ته وایي تپوس ته نه کوم. رسول نشته، لیکن هغه مشن د رسول نن په دنیا کې شته چې هغه قرآن چې په رسول نازل و هغه شته، هغه سنت د رسول چې دی نو هغه شته. د نبی ذات د دنیا نه رخصت دی، خو وارث د پیغمبر چې عالم دی هغه دنیا کې شته. هغه کم مشن چې د نبیو د توحید الله موحدین علما پیدا کړل او هغه خپل قوم ته پار جماعت کې پار محله کې پار کلی کې د الله توحید بیانوي. کم مشن چې د نبیو د شرک رد الله علماء حقا د انبیاء وارثان پیدا کړل او هغه د خپل زمانې د شرکیاتو خپت کلک طریقې سره رد کوي. کم مشن چې د نبیو د سنت ترغیب هغه علماء حقا کوي. کم مشن چې د نبیو د بدعات رد، د رسمونو او د رواجونو رد، هغه د علماء حقا کار دی. کم مشن چې د نبیو د قرآن او د حدیث بیان هغه د علماء حقا کار دی. خو صرف کمی دا دی چې موږ لا اله الا الله محمد رسول الله وایو، خو موږ د نبی هغه طریقې پرېښې دي. موږ نبی منو، خو چې کوم قرآن په نبی نازل دی زموږ په المارو کې بند دی، خو هغې ته نه کېږي. قرآن منو چې دا د الله کلام دی او دا الله را لېږلی دی، خو چې کله د قرآن او د زده کولو ټیم دی قرآن ته فارغ نه یو. دا زموږ غټ کمی دی. جماعت شته، امام پکې شته، مونځ له وله نه ځو، جوړ کړی هم دی، د محلې دی، چې ضرورت راشي کار لمزو، پیسې هم پکې لګو، خو جمع شوق نه کوو. دا زمونږ کمزوري ده. د نبی علیہ السلام په زمانه کې تاسو ته ټولو ته د حدیثونه یاد دي چې د جمع نه به څوک پاتې کېدل، یا به هغه سړی و چې هغه به ډېر سخت بیمار و او جمع له به نه شتلی، یا به هغه سړی و چې هغه به ښکاره منافق و. نو که موږ ښکاره بیماران یو چې ټول کلی پوهېږي چې هغه غریب خو د کور نه نه راوځي، نو خو عذر دی. که هغه ښکاره بیماران نه یو نو بیا به دویمه خبره څه ده؟ خطرناکه ده که نه ده؟ هلکه جومات له نظم ولې نه ځئ؟ نه مې لګي. څوک وایي د پلاني سره مې نه لګي، او څوک وایي د استاجي سره مې نه لګي، او څوک وایي یاره زما د ټولو سره نه لګي. لکه بعضې پکې ډېر دومره مخکې لاړ شوي د پلاني سره خو په سب کې ودرېدل نه دي جایز.
ته دې پرختې ته اوس وګوره وایي دې پلاني سره خو په سب کې سره سړی ودرېدل هم نه دي جایز وایي زه د ده د وجې نه جومات ما پرېښی دی دا دومره متقي دی ښه د ده د وجې نه لاره نه پرېږدي د ده د وجې نه پټی نه پرېږدي د ده د وجې نه حجره نه پرېږدي د ده د وجې نه دوکان نه پرېږدي د ده د وجې نه د چا غم خیرات او دعوت او واده نه پرېږدي د ده د وجې نه د تسپک شه دا جومات کاره کېده به د جومات پرېښی دا ولې ځکه زمونږ خو دومره دین سره مینه نشته الله دې د دین اهمیت زمونږ لونه کې پیدا کړي پکار دا دی چې جومات د الله کور دی موږ د الله بندګان یو چې زمونږ د ټولو د جومات سره د ټولو ځایونو سیوا مینئ د عالم چې د الله د نبی وارث دی موږ په هغه باندې ایمان راوړو په نبی علیه السلام هغه دنیا کې نشته د هغه د وارث نه به موږ دین زده کوو د هغه سره به د ټولو خلکو نه سیوا مینه کوو او د الله کلام دی قرآن عظیم دا د بنده کلام نه دی موږ سوچو کو چې موږ خو الله پیدا کړي وو نن چې سار نه تر څه ټایم پورې زمونږ سترګې کولاوي او خبرې کوو د دنیا خبرې کوو د دنیا والو خبرې اورو نو دا د الله خبرې به څه ټایم اورو د الله کلام به څه ټایم اورو د الله د نبي سنت به څه ټایم اورو د دې دپاره پکې موږ سره ټایم نشته هر سړی د خپل دایرې کې لږ سوچ وکړي د ټایم ټیبل باره کې سوچ وکړي چې سهار زه پاسم ماښام شي ماسخوتن شي د فیسبوک یو ورځ زه لاره کې روان وم نو ګاډی راته خراب شو نو مصري سره ودرېدم نو هغه مولا یو ملګری ورته وایي دا پیژنې دا پلانی دی زما نوم یې ورته یاد کړه وایي ته به تا موبایل کې کتلی ها و موبایل کې خو مې بیان اورېدلی دی نو بیا وایي چې زما دا طریقه ده چې د شپې چې زه هر ټایم پورې مطلب مصري کار کوم نو یم لکه تر ناوخته د موټروی باندې و که نه نو زه د شپې تر 1100 تر 1200 تر دې پورې خو زه خامخا دوکان کې یم د چاته ګاډی خراب شي بس هغې کې لګیا یم کله پکې دین هم ناوخته شي خو د دې نه وروستو 1 ګنټه 2 ګنټې فیسبوک خو زه خامخا ګورم لکه چې د هر څه نه فارغ شم نو 1 ګنټه 2 ګنټې فیسبوک لکه د شپې د 1200 نه بعد زه بیا فیسبوک ګورم ښه دا خو زما د دې نه بغیر چې ته زه نه یم موده شوی د فیسبوک نه بغیر موږ له خوب نه راځي 15 منټه ته سرویس د موبایل بند کا دا نیټورک ته د خلکو چغو ته بیا غوږ کېده وه چې دا ملک نه په بل اړی که نه اړی بغیر بجلی به ګزاره وکړي بغیر د هر څه نه به ګزاره وکړي خو نیټ نه بغیر ګزاره نه کېږي دومره دا مرض عام شو موږ ته ښه د دنیا هر کار هغې ته زموږ په دغه کې شته غم له به ځان رسو جنازې له به ځان رسو ښادۍ له به ځان رسو ډیوټۍ له به ځان رسو خپل کار له به ځان رسو چې سهار شي نو کارونه نه خلاصېږي خو عجیبه ده په دې ټوله ورځ کې یو ګنټه خو ګوره ډېر شی دی که نه یو ګنټه پرېږده دا خو به ګپي نیمه ګنټه ټایم موږ سره د قرآن دپاره نشته نه د تلاوت دپاره شته نه د مولانا صاحب د درس کېږي د درس دپاره شته نه کراله نه راځي د زده کولو دپاره هم ټایم نشته ماشومان ځوانان شو ځوانان بوډاګان شو خو ټایم میلاو نه شو اوس به څه کوو او دا مونږه ویو چې الله مونږ پیدا کړي عبادت لیو قرآن کې الله هدایت دی نو هدایت خو به دیوالون ته نه کېږي انک لا تسمع الموتى الله چې نبي ته وایي چې ته مړو ته نشې ورولې هغه مړو ته تقریر نه کول څه هغه خو ژوندو ته لګیا و خو الله وایي د دې خلکو دا زړونه داسې مړه دي لکه دا مړي چې څنګه مړه پراته دي نو مړي ته تقریر کوه نو بیا ته خفه شوې زما دې تقریر کې اډو اثر نه ځکه یو مړي هم پکې څه ته غوږ ونه خوځو نه سر وخوځو نو دا ستا تقریر کې کمی نه و دا په هغې کې کمی نو چې مړو ته یو عالم تقریر کوي نو چې کم سړي زړه مړ دی په هغه هم اثر نه کېږي یو عالم هغه ته چا وي وایي دا مړي اوري که نه اوري مولانا عطاالله شاه بخاري صاحب ته وایي چا وي چې جي دا خلک لانجي دي څوک وایي مړي اوري او څوک وایي نه اوري هغه ډېر ښایسته خبره وکړله سپین ږیره او بیا که نه ورته وایي یاره که د چا بختورو مړي اوري بیا زما خو دا ژوندي هم نه اوري زما خو دا ژوندي هم نه اوري وایي ولې وایي زما دا ږیره توره وه زه دې ته لګیا یم دا قرآن او حدیث بیانوم او دا سپینه شو یو سړي هم پکې وانه اورېد نو دا به چې ته چا خاص بختور سړی چې دا هغه مړی اوري زما خو ژوندي هم نه اوري نو سوچ وکړو عالم څه کار دی او موږ د هغه نه څه پیدا واغسته قرآن الله څه له رالیږلی دی دا صرف ښکلولو له راغلی دی دا صرف د مړو ختمونو له راغلی قسمونو له راغلی
موږ د قرآن نه څه پیدا واغسته ماله دا بچی الله څه دپاره راکړی دی او ما د کم تربیت وکړه دا سوچ دی الله زموږ د ټولو نصیب کړي ورونو قرآن عظیم الله د انسانانو دپاره رالیږلی دی هدل للناس چې څوک انسان دی به قرآن اوري موږ پې نن صرف څاروي د غوا پی نه کوي میخه پی نه کوي او هغې ته غاړې ته ځوړند کوو لکۍ پورې وله څوک یې وتړو بیا به پی کوي او څوک چا صرف غاړې ته ځوړند کړی خو هغه اصل کار چې و نو هغې ته وانغست قرآن سره مینه پیدا کول غواړي د مخلوق اصلاح بغیر د قرآن نه کېږي ما دا خبره شروع کړې وه دا قرآن د اولنو خلکو د هدایت کتابونو د دې خلکو به مینه چې د قیامت ته پورې څومره پیدا کېږي د ټولو به خو اولنو ته هدایت ولې کېده چې هغوی به دا ویل دا د الله خبره ده موږ ته نن ولې هدایت نه کېږي موږ دا خو استاد چې خبره ده دا خو راته دې لګیا دی بلکې هغوی به قرآن پسې ځان رسو او زموږ نن کوشش دا دی چې دا قرآن اواز بند کړو قرآن اواز یاره جي دا درس که نه کېږي نو دا به ډېره ښه خلک د خوب نه وځي بیمارانو ته تکلیف یو ډم تم چا ونه ویله چې ترا سندرې مه وایه دا ملک دې په مخ اغستی دی یو سیاسي ته چا ونه ویل چې ته خو بېګا زموږ په محله کې د جلسه جوړه کړې وه ملک دې په مخ اغستی او ټول دروغ دی ویل قرآن والا تار څوک تکړه دی دا قرآن په لوسپیکر هم مه بیانوه هسې هم مه بیانوه یاره جي څوک یې اوري نه څه پکې بس ضرورت نشته د دې خبرو وی دا زموږ دومره کمزوري ده هلکه دا ټول کارونه به مخکې کوو وروسته کوو چې قرآن بیانېږي قرآن ته به کینو دا د الله کلام دی د چا د وجې نه د الله د رضا دپاره هر سړی دی د قرآن سره دومره تعلق جوړ کړي دومره ګوره چې دا قرآن له قیامت کې کم سے کم شفاعت خو کړي که دا خو زموږ یقین دی اخري خبرې کوم زما مرۍ بیخي خرابه ده خو دا مولانا صاحب ډېر مینهناک سړی دی ما هم ویله چې زه نه راځم زما مرۍ کار نه کوي خو ده ویله چې اسم راشي بس موږ به خوشحاله شو خو اخري خبره درته کوم قرآن سره دومره تعلق جوړ کړئ دومره نسبت جوړ کړئ دا زموږ ایمان دی چې قرآن به شفاعت هم کوي او قرآن به زموږ خلاف جګړه هم کوي ټول ایمان دی که نه دی نو قرآن به زموږ څنګه شفاعت وکړي چې موږ ورته په زندګۍ کې نه یو کېناستلي موږ یې لاسو کې نه راخلو موږ پې عمل نه کوو دا سړی دې سوچ وکړي چې دا قرآن به بیا زما شفاعت کوي که دا به زما خلاف ویل لمن کان القرآن خصمه یوم القیامه حدیث کې راځي هغه چاله خو د هلاکت دي چې قرآن سره د قیامت په ورځ په جنګي اب څوک بیا کامیابی اب څوک بچ کوي الله دې زمونږ او ستاسو مینه او تعلق د قرآن سره پیدا کړي الله د باندې ډېر لوی احسان کړی دی الحمدلله اسلامي ملک دی موږ او تاسو مسلمانان یو جوماتونه دي علما دي مدرسې دي درسونه دي د دې نه پیدا اخیستل غواړي یو سړي ویله وایي چې خیرات له نه ځې خو زه به دې په شا ویسمه په زور به دې بوځم راوچت به دې کم پوږه به دې یوسم خو چې هلته د ویسم او نه خورې نو بیا به رسره څه کوم بیا خو څه نه کېږي که نه نو که جومات لرې وې مدرسه لرې وې عالمان نه وې نو موږ ویلی جي څوک نشته دی مجبوري ده نو څه چلو کړو الله راله هر څه راکړي دي جوماتونه شته مدرسې شته عالمان شته په کار دا ده چې موږ د دې نه پیدا واخلو او تش ماشومانو ته پرېنولو دا ګورې د ماشومانو کتاب نه دی چې بس نن د ماشوم ختم دی او پرون هم د ماشوم ختم و هر کال چې ختم کېږي ماشوم خلاص کو ماشوم خلاص که مشر چې شي نو هغه هر څه نه بس فارغ شي په ژوند باندې موږ ته لکه فراغت میلاو شو دا خو واعبد ربک حتی یاتیک الیقین خبره ده تر مرګه به دا عبادت جاری ساتو قرآن به خلاصو بیا به شروع کوو بیا به خلاصیږي بیا دا خپله زندګي به د الله د دین په خدمت کې ختمو دا نه ده چې موږ ژوندي یو د الله د دین خدمت پاتې شي زموږ نه الله دې داسې وخت نه راولي الله وایي موږ قرآن نازل کړی دی او موږ د دې قرآن خامخا حفاظت کوونکي یو الله تر دې وخته حفاظت کړی تر قیامته به الله حفاظت کوي الله یې په هر چا کولی شي الله دې دا حفاظت توفیق موږ له راکړي او الله دې موږ د قرآن خادمان کړي الله دې زموږ په کور کې او په علاقه کې عالمان او قاریان او نیکان خلق پیدا کړي الله دې ما او تاسو ټولو ته د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب